بسم الله الرحمن الرحیم. سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبې جوائنٹ سیکرټري بابر علي خان، د ضلعې چئیرمین کیسر جمال خان، د ضلعې جنرل سیکرټري مفتی افتخار صاحب، د ضلعې سینئر وائس چیئرمین فیاض ایڈوکیٹ صاحب، د پی کے 60 چیئرمین شکیل باچا او د هغوی ټوله کابینه، دلته کې موجود د شبقدر تحصیل د پارټۍ مشرانو عزتمندو او دلته کې راغلي زمونږ د پارټۍ نور ملګري مشران. نن ما لپاره ذاتي طور باندې او د پارټۍ ټولو کارکنانو لپاره ډېر د خوشحالۍ او د عزت خبره ده چې یو هغه کورنۍ چې ډېرو سختو کې موږ سره پاتې شوي وو او ډېر لوی یو موږ سره سفر یې کړی و، هغوی په منځ کې څه بعضې وجوهات راغلي وو او په هغې کې هغه سفر زه به ورته دا ونه وایم چې جدا شوي وو، زه به ورته دا وایم چې لږ ودرېدلی و. هغه سفر چې دی هغه نن نه به دوباره زمونږ شروع کېږي او زه په دې باندې دا خپل لخوا د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب د لخوا شاهد خان او د هغوی د ټولې کورنۍ ډېر زیات مشکور یم چې هغوی دوباره رالل او دا ورته یقیناني وله ورکومه چې انشاءالله یو ځای به دا سلسله به مخکې بوځو به د پښتنو د حقوقو دا جدوجہد چې دی دا به یو ځای مخکې بوځو به او انشاءالله دا پښتون قام به د ترقۍ په لار روانو. زه که دا ووایم چې د دوی د کورنۍ په دې علاقې کې یو خپل اثر رسوخ دی او د دوی ډېر خدمات دي. که هغه جاوید اقبال خان و، هغوی په خپل وخت کې د علاقې ډېر لوی خدمت کړی دی او په هره موقع باندې که هغوی اسمبلی کې وو که نه وو، هغوی د دې علاقې د مسایلو حل یې راویستلی دی او هر موقع باندې د دې علاقې د خلکو تحفظ یې کړی دی. او بیا دغه شانتې شاهد خان پخپله بطور ډسټرکټ ممبر د دې علاقې ډېر خدمت یې کړی دی او یو ښه سوشل ورکر هم دی. اوس خو نور هم دغه کې هغه کافي څیزونه کې دغه شوي دی او یو ښه سلسله یې شروع کړې ده، جرګه یې شروع کړې ده. نو په هغې حوالې سره زه دا ګڼمه چې دا نن د قومي وطن پارټۍ لپاره ډېر د خوش قسمتۍ ورځ ده او انشاءالله د دوی په شانتې ښه خلک چې موږ سره وي، دا کارکنان دا مشران چې موږ سره وي، نو انشاءالله دا پارټي به دلته کې مضبوطیږي به او دا سلسله به موږ مخکې بوځو. وروڼو که وګورو تقریبا 3 کاله په دې ټول ملک کې د تحریک انصاف وشو او زمونږ په صوبې کې تقریبا 8 کاله تیر شو. مونږ نن دا سوال کوو چې دوی چې کومې وعدې کړې وي او کومو خبرو باندې د قوم نه ووټ غوښتي وو چې نن هغه وعدې کوم ځای ته ورسېدې او نن هغه خبرې چېرته لاړې، مونږ ته د دې دوی وضاحت وکړي ځکه چې 8 کاله ډېر لوی ټایم دی. 3 کاله په مرکز کې حکومت ډېر لوی ټایم دی ځکه چې 15 کالو کې به دوی دا وی چې د مرکزي حکومت چونکې موږ سره نه دی نو مونږ صوبې کې هغه شانتې کار نشو کولی، خو اوس خو هغه بانه هم ختمه شوې ده او په صدر هم دودي دی، وزیر اعظم هم دودي دی، د صوبې وزیر اعلی هم دودي دی، ټوله کابینه دودي ده. نو ولې په هغې وعدو باندې عمل نه دی شوی؟ د دې وضاحت دې موږ له تحریک انصاف راکړي او موږ ته د دې جواب راکړي. بیا ورسره موږ دا هم ویل غواړو چې په دې 3 کاله کې کم چې په ګرانۍ کې ریکارډ اضافه وشوه، زما خیال دی دا چېرته پاکستان په تاریخ کې داسې دغه نوش ګراني نه وه راغلې.
دې نه مخکې حکومتونو کې که ګراني به وه نو یو اوړو یا د یو شي قیمت په چې دی هغه به یو نرخ په مقرر شو چې 10 روپۍ ګران شو 15 روپۍ ګران شو او هر چا به خپل هغې مطابق په ځان به لنډ تنګ کو یو وخت به یې تېرو خو دا چې ته موږ نو کتلې چې د ګنټو په حساب سره چې د سیزونو په قیمتونو کې اضافه کیږي د اوړو قیمت ته وګورئ په 3 کاله کې د 100 روپو کومه ګوتې چې ده هغه 925 روپۍ پکې اضافه وشوه تقریبا 1450 کې دې وخت کې دغه کېږي لګیا ده دغه شانتې د چینو قیمت ته وګورئ اوس خو یو 10 روپۍ کې دی چې دغه شوي خو دام بیا دغه دی چې دوباره بیا په دې کې اضافه وشي که 140 هم واخلئ بیا هم دا وګورئ نو دا 80 روپۍ اضافه شوې ده دغه شانتې د دوایانو په قیمتونو کې 400% نه زیاته اضافه شوې ده د بجلی قیمتونه په دې 3 کال کې زما خیال دی چې 300% پای کې اضافه وشوه د ګیس په قیمت کې اضافه وشوه د پټرول او ډیزل کې تقریبا 70 روپۍ اضافه په دې 3 کالو کې نو موږ دا چې تپوس کوو چې تاسو خو هر یو 10-15 ورځو پس ته سلیکټډ وزیر اعظم چې دی هغه په کابینې کې وایي چې یاره ما کمیټي جوړه کړه موږ ګراني کنټرول کوو یا وایي چې یاره موږ داسې اقدامات وچتو خو موږ خو اوسه پورې په هغې باندې څه عمل ونه کتو بلکې چې کوم ورځ دا وزیر اعظم وایي چې نن ما د دې شي نوټس واخیستلو نو هغه ورځ چې دی په خلکو باندې ډېره سخته تېرېږي ځکه چې هغه ورځ باندې ټولو کې زیات بیا په قیمتونو کې اضافه کیږي نو موږ خو اوسه پورې پوه نه شو چې دوی کم طرف ته دا معیشت بوتله غواړي ورځ تر ورځه په ټیکسونو کې اضافه کیږي لګیا ده په قرضونو کې اضافه کیږي لګیا ده په دغه حوالې سره موږ دا ګڼو دا حکومت مکمل طور باندې ناکامه شوی دی او ولس چې دی هغه اوس تنګ شوی دی هغوی اوس دا غواړي چې دا ملک د مسایلو د مشکلاتو نه وباسل پکار دي او د هغې واحد لاره چې موږ ته ښکاري دا ده چې زر ته زره شفاف انتخابات وشي چې عوامي حکومت راشي چې هغوی د خلکو مسایل چې دی هغه حل کړي او دا ملک له صحیح سمت ورکړي دغې سره سره دا کم بلدیاتي انتخابات چې را روان دي په دې کې به مونږ بھرپور حصه به اخلو او د شبقدر تحصیل چې دی د هغې به مونږ پوره پکې حصه اخلو او انشاءالله زمونږ امیدوار صاحب به سبا خپل کاغذونه داخلي مرګرو ته به ټولو ته خواست کړي چې ټولو سره لاړ شئ او هلته کې په هغې کې کاغذونه داخلو کې مو سره شریک شئ او زه دا ګڼم چې انشاءالله په دې را روان کاغه بلدیات دي او کاغه صوبائی او د قومي اسمبلی الیکشن وي نو انشاءالله پای کې به قومي وطن پارټي یو نمایه پوزیشن به اخلي به او دا د بیټ والا دغه ته ویل غواړم چې په دوربین کې بیټ نه ښکاري لګیا دی اوس به لټوی چې بیټ کم ځای کې دی او کم ځای کې نه دی دا هغې هغه ټایم او هغه دغه چې دی هغه تیر شو او دا هم ثابته شوه چې کنټرول ډیموکراسي هایبرډ ډیموکراسي هغه د اصلي جمهوریت ځای نشي اخیستلی او هایبرډ حکومتونو چې دی هغه د ملک مسایل نشي حل کولی دغه یو څو خبرې وې زه یو ځل بیا د شاهد خان د هغوی د ټول خاندان د هغوی د ټولې کورنۍ ډېر زیات مشکور یم د پارټۍ د هغه ملګرو چې چا په دې کې یو کردار ادا کړی دی د هغوی ډېر زیات مشکور یم د هغې ملګرو چې چا نه ما په دې کې چې رایه اخیسته ده او ټولو ویلکم کړی دی د هغوی هم زه ډېر زیات مشکور یم چې دغه وکړل او انشاءالله
زر ته زره به تاسو ګورئ چې په شبقدر تحصیل کې به قومي وطن پارټي نورم مضبوطیږي به او دا د شمولیتونو دا سلسله چې ده دا به همداسې جاري به وي. زه اخره کې د پریس د ټولو وروڼو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی ډېر شارټ نوټس باندې وخت یې ویستلو او راغلی په دې دغه کې پریس کانفرنس کې موږ سره شریک شوی. ډېره مهرباني.